جماعت اسلامي پی کې 60 میره زه په دې مټه مغلوحې مینوړه کې موجود یم. دغه علاقه چې څنګه تېر کال هم دلته سیلاب راغلی و، دلته لویه طبیعي کړې وه، دا کال بیا راغلی دلته سیلاب او کلاګانې غورځولي دي، سامانونه د خلکو نه وړي دي، څاروي ولا خراب کړي دي، کویان خو مکمل طوره ډیمیج دي. او دلته اوس چې کومه مسله ده هغه زیاتره د خوراک مسله ده. د دې خلکو کورونو کې د خوراک څه نشته او اوبه نشته، بالکل د اوبو ډېره غټه مسله ده. نو مونږ خپل مشران خبر کړي دي د الخدمت فاونډیشن د طرفه به انشاءالله مونږ دوی ته د اوبو د خوراک تنظیم کوو. خو دلته چې کومه غټه مسله شوې ده هغه په دې خوا چې کوم پلونه جوړ شوي دي، دا 2 پلونه دي، نو دا ډېر غلط جوړ شوي دي. دې کې پیپونه لګولي دي او دا ډېر ښکته دي. که دا چې اوچت جوړ شوي وي نو دونه طبیعي به نه وه شوي چې دا اوچت وي نو اوبو ته به لار کول اوبه بدلې. زه د ټوله علاقه کې وګرځېدم او دا پیپونه مکمل بند دي، دغه طرفه پې لرګي وغیره راشي او دا پیپونه بند کړي د کورونو ته نقصان ورسي. نو دا پلونه یو د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا پلونه د دوباره صحیح طریقې سره اوچت جوړ کړي شي او د اهل خیر حضراتو ته هم دا دغه کوو چې ما اوس دلته صفایي وکړه د کورونو او دا لوښي ډېر ترې وړلي دي چې هغوی دلته راشي او دلته څه کومک کولی شي. د اوبو غټه مسله ده، د خوراک غټه مسله ده چې د دې خلکو موږ مدد وکړو. د الخدمت فاونډیشن نه دا کار لګیا دي، صفایي هم کوي او د خلکو ته موږ د اوبو او د خوراک دغه هم کړی دی انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. تیر شوی کال هم دلته کې په دې مینوړه باندې مټه مینوړه باندې سیلاب راغلی او ډېر زیات تبعی یې کړې وه او الخدمت فاونډیشن هغې ته د وخت نه ځان را رسولی و او د هغوی بالکل هغه د چتونو پورې او د اوبو ټول انتظام یې کړی و. دا ځله بیا بیګا تقریبا 3-4 بجې ډېر غټ سیلاب په مینوړه باندې راغلی دی او خول ټول په کورونو باندې روغتې دي. تقریبا چې د 15-16-17 پورې کورونه دې مکمل ډیمیج کړي دي، چا قلاګانې پریوتې دي، د چا کوټې ناستې دي، د چا کویان چې کوم دي هغه مکمل د اوبو نه ډک شوي دي او سامانونه خو ته نه زیات تر وړلي شوي دي او کم ورسره پاتې دي. نو دې وخت دا خلک ډېر زیات په مشکلاتو کې دي او دوی ته غټ مشکل چې څنګه د جماعت اسلامي د امیر چې کوم دی نو دا خبره وکړه چې د اوبو ده، نو د اوبو دلته کې غټه مسله ده. دې وخت کې د څښلو اوبه د دې خلکو نشته دي. مونږ کوشش کوو د الخدمت فاونډیشن په ذریعه باندې چې مونږ دې خلکو له د اوبو د تنظیم هم وکړو او بیا فوډ پیکج دی او دغه رنګې چې کوم دی نو د دوی د کمرو جوړولو د بور وغیره د دې به مونږ کوشش کوو. خو دا اوبه چې کوم دی نو دا د خوړ نه دی خوا بیا دوباره په دې کورونو باندې راوښتي دي او دې ډېره زیاته تبعی کړې. دغه رنګې د چاپي خوړ شو، د چاپي خوړ سره چې کوم خوا کې کورونه دي هغه کورونه یې ټول ډیمیج کړي دي، سامانونه یې ترې نه وړي دي، زخمیان هم پکې راغلي دي او کوټې هم پکې راپریوتې دي. نو دا ځل بیا په دې مټه باندې ډېر زیات نقصان کړی دی دې سیلاب.